سره اس ډي او او اکسین ملاو دا دای په سلا شوی دي ځکه چې دلته بیا کولې څه د پاره زمونږ غزمه کې لا ستبا او برباد دا ټول نوم دغه سي دي شیشي وکي دغه سیستم وکي او په بل ورځ به غزه کې شیشي نه ګویني دا دغه ایجنډا ده انفرادي ایجنډا او ان شاء الله دې به ځل ته ګوري خپل الیکشن کې به د ثبوت ته دې ملاو شي چې څنګه خلکو ته انفرادي فائدې ورکړي دغه څه به د الیکشن کې انفرادي وټملي اجتماعي وټملي نه کوي که خیري نه وتشته زمونږ په دې کلي کې د کینسر هر میاشت کې یو مړی کیږي هر تاسو ګورئ د چراټ فیکټري ده بره په دې باندې غټ دا زمونږ جدید ځمکه مونږ حکومت اول یو خو د ګودامونو ته وایسته بیا بل سایډ ته رانه پارک ته وایسته دام د پرویز خټک صاحب ډېره هټه مهرباني ده چې زه شهنشاه بھائی ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ ته دومره لیفټ راکو ټایم مو راکو او بیا پس د هغې نه زمونږ د دې علاقې په خبرو اترو باندې مونږ ته مقرر زمونږ د دې کلي او بلکې د دې خوشه حلقې د دې متعلقه چې څومره دا حلقه ده نو په دې باندې خو چې څومره سړی خبرې اترې کوي نو ختمیږي نه خو غټې مسلې به زه یو څو بیان کوم چې په دې حلقه باندې 40 سال پرویز خان حکومت وکړو د هغې پې باندې 40 سال لکه په دې باچایي وکړه که هغه وزیر اعلی شوی هم د دې ځای په اوټ باندې شوی او که هغه وزیر دفاع ته ورسېدو هم په دې ځای باندې ورسېدو که د هغه بچي د هغه ورندار د هغه کور والا دا په اسمبلی ته رسېدلي هم په دې رسېدلي خو به هر حال هغه دې علاقې ته هېڅ قسمه څه ترجیح نه ده ورکړي زمونږ په دې کلي کې اول یو سکول دی پرایمري چې هغه صرف سرکاري شوی دی باقي یو سرکاري د میل سکول دی هغه انجیو کړی دی هغې کې که کار کیږي هغه انجیو کوي او سرکاري خو ورته هېڅ قسمه سره نه راځي بل دی تپوس هم نه کوي بله غټه ایشو دلته دا ده چې مثال هر یو سړی چې کار کوي نو د هغې خامخا هغه ته فایده رسي او نقصان هم وي لکه څنګه چې یو دکاندار سودا خرڅوي چپس خرڅوي بل څه نو ګټه خو هغه خوري خو هغه چپس او هغه ګوتۍ شاپرې زمونږ په نالو کې هر ټایم د اوبو د رکاوټ مسله وي د الودګۍ مسله وي هغې نه خو هغه فایده خوري خو هغه نقصان عوام خوري دغسې زه به تاسو ته ووایم چې دلته 150 بټۍ دي د خښتو بټۍ چې د هغې فایده خو ځي په انټرنیشنل سطح ځي او په نېشنل سطح ځي ټول پاکستان ته زمونږ د دې بټو نه چې دی نو دا خښتې سپلای کېږي صنعتي بستي ده او یو ډېر زیات لوی منصوبه ده غټه په هغې کې چې زمونږ دا خلک دا عوام چې دی د دې ځمکې خرابې ترابې شوي هغه ته یو قسم مافیا ده چې دا دلته مونږ ته مسلط ده په دې کې دی چې 30 فوټ چې دی نو دا کودایاني وکړي او هغه ځمکه راکني دومره گهرایی دا خلک بیان نشي دا راتلونکي وخت کې سیلاب او بیا راتلونکي وخت کې به د دې چې دا کومه گهرایی وي نو دا خلک په د دې د بړۍ کم ځای نه کوي یو خو غټه مسله مونږ ته ده خو دا عوام خواران دی په دې دوکه کړي چې 2,000 روپۍ د کال ورکوي د کال د میاشتې نه نو هغې باندې دی دوکه د جیرب په سر او هغه دی دومره غټه ځمکه ورکړي او هغه دی بیا 30 فوټ ته ګهرایي ته ورسوي نو د هغه برایي هم نه کېږي لکه چراټ روډ کم از کم په دې ځمکو 30 فوټ بیا الودګۍ ته چې کله مونږ راشو نو په دې باندې ما اسسټنټ کمشنر صاحب سره 2-3 ځله درخواستونه مو ورکړي دي چې تاسو راشئ چې بل دلته وګورئ چې دا بټۍ کوم دا ماشینان دي چې په پنجاب کې شته دي هغه چې د الودګي کنټرول کوي چې یاره دغه ورته ولګوئ او دی مهرباني وکړي چې د الودګي خو کم از کم ني نو د دې چې هغه الودګي او الودګي زمونږ خلک خوري زمونږ په دې کلي کې د کینسر هر میاشت کې یو مړی کیږي هر میاشت کې یو یا دوه خامخا کیږي د کینسر مریضان څه ته اوس هم چې وښیم په شمېر باندې درته ښیم چې زه تقریبا په 10 کور کې زمونږ د کینسر مریض شته او دې نه چې څومره مړه شو هم درته په ریکارډ ښیم موږ سره په ریکارډ موجود دي بل بیا دې چې تاسو وګورئ دا چراټ فیکټري ده بره په دې باندې غټه چې کوم موږ سره غټه فیکټري ده په هغې باندې د هغې هغه نقصانات زموږ خلک خوري
په هغې کې اکسیډنټ چې دلته تقریبا شپږ کسه د اکسیډنټو د لاسه د دې ګاډو د لاسه مړه شو. زمونږ دا روډ چې دی دا زمونږ جدي ځمکه مونږ نه حکومت اول یو خو د ګودامونو ته وایسته بیا بل سایډ ته رانه پارک ته وایسته. دا هم د پرویز خټک صاحب ډېره هټه مهرباني ده چې دا پارک شاړ پروت دی نن. په دې باندې اربونه روپۍ حکومت اول ولګولې او بیا پرویز خټک دا توفه مونږ ته پریښي ده چې ښه مزېدار اوس پکې سواران او ګیدړان شپه ورځ دا منډې ته اګریکلچرل ته چې راتاو شو جي په دې لاین باندې ما ویډیو کړي دلته مخامخ زمونږ دا 124 خسره د 120 دلته مونږ خپل یو ټویلو د اګریکلچر هغې باندې پرویز خان 2 کسه کړي او هغه دواړه کسان یو د پرویز خان په کور کې مالیتوب کوي پرایویټ او تنخواه ورته د حکومت نه میلاویږي او بل کس په کور باندې تنخواه لي. دغسې په زرګونو چې کوم ټویلونه دي نو دا شاړ پراته دي د پرویز خان د برکت د لاسه. هغه 3 ځله تقریبا د ایریګیشن منسټر پاتې شو 2008 نه هغه ایریګیشن منسټر را روان دی او دا د هغه برکات دي چې دلته کې بالکل زمونږ د علاقې زراعت مکمل طور باندې دی د لاسه تباه دي چې دی په دې نیر باندې جي تقریبا 20-25 ټوبویله کړي دي بیا یې هغې ته شیشې ولګولې برګې وکړې ټرانسفارمر یې وکړې. اوس راشه که تاسو یو ټرانسفارمر او یو برګه ولیده هغې بیا ورپسې بس پټې کړي ټرانسفارمر یې ترې پټې کړي تارونه یې ترې پټ کړي کراسونه یې ترې پټ کړه HTLT هر څه یې یوړ اوس هېڅ شی نشته او شال پراتی دی او په هغې باندې چې تنخواګانې اخلي. انشاءالله اوس انشاءالله د دې مسایلو د وجې د نورو مسایلو د وجې دا خو ماله زه خو چې مسایل بیانوم نو دا ډېر زیات ټایم علي خو مسایل ډېر دي او زمونږ پرویز خان ناقصه پالیسو د وجې چې هغه بالکل هغې باندې هېڅ قسمه کنټرول نه کړه مسایل یې د دې عوامو حل نه کړه. د هغې د وجې اوس زما خپله میدان ته خیال دی چې زه میدان ته خپله راوځم انشاءالله او د NH29 نه مې خیال دی انشاءالله چې د الیکشن د لړاولو پروګرام مې شته خو انشاءالله اول به زه د عوامو زړه ګټم نو بیا به الیکشن کوم او بیا به انشاءالله خلکو نه ووټ غواړم. دا زما د منشور لومبۍ حصه ده چې د خلکو مسایل اول او بیا الیکشن وروستو نو انشاءالله کوشش به کومه چې څه ناسه طریقې سره د عوامو خدمت وکړم او په دې خپله ناظمۍ کې مې شکر دی په دې نشل کې چې مونږ سره اساک ډېر زیات ظلم هم کړی دی. زمونږ یو ځل 10 کروڑ فنډ رالو په هغې کې 5 کروڑ روپۍ د داسې کار وکړو چې خپل ځان ته یې کېښو مونږ ته یې پکې هېڅ رانه کړې بلدیاتي نمایندګانو ټولو چیرمینانو ته په 10 کروڑ کې د 5 کروڑ ځان ته کېښو 2 کروڑ جهانګیري ته ورکو او 2 کروڑ دغه ته ورکو په بو تحصیل ته او 1 کروڑ مطلب خپل په دفتر باندې خراجات وکړل او 5 کروڑ باندې خپل ځان ته هغه سي MNA عمران خټک ته ورکو 1 کروڑ او دغسې خپلو کې تقسیم کو. زمونږ د بلدیاتو فنډ په هغه وخت کې محمود خان وزیر اعلی کوشش وکړي نو دا وړه چینه ده لکه صنعتي لحاظ سره کلچر لحاظ سره ظاهر انشاءالله دین سړی دی محنتکش زمیندار درته شته ډېر زیات دي مونږ سره سکل دلته ښه برابر دی دلته سکل ډېر زیات دی او جی دلته زه تاسو ته خولی شم دلته ستاسو د دې دفتر شاته زمونږ یو 71 نمبر ټویل دی چې هغې نه پرویز خان زمونږ اول زه یو نیم کنال په ناجایزه توګه باندې رونیو مونږ نه بغیر د څه انتقاله او هغې نه پسې په هغې باندې بیا شیشې وکړي سکیم یې پرې وکړو د ایریګیشن نه چې ایریګیشن نه کله سکیم وکړو د 1.5 کروڑو هغه شیشې په بل هفته کې دلته نه ترو اوټ پټې کې یا وینه او هغې چې چرته ولګولي یا کور کې خو یا هر څه وکړي دی په هغه را روانه هفته کې وکړي او دې کې ورسره SDO او اکسیون میلاو دا د هغوی په سلا شوي دي ځکه چې دلته دې بیا کولې څه دپاره نو زمونږ غزمکې لاسه تباه او برباده دا ټول ټویلونه هم دغسې دي شیشې وکړي دغسې سیسټم وکړي او په بله ورځ به هغه ځای کې چې شیشې نه ګویني دا د هغه ایجنډه ده انفرادي ایجنډه
او ان شاء الله دی به د ځل ته وګوري خپل الیکشن کې به د ثبوت ته دی ملاو شي چې څنګه خلکو ته انفرادي فائدې ورکړي دغه څه به د الیکشن کې انفرادي وټملي اجتماعي وټ تملې نه کوي که خیري نه ورته شته